الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة قرآن کریم اول سورت تے دی ترتیب کے او پنځم سورت تے په نزول کې پس د سورت مدثر نه او دی سورت فاتحه کې درې حصے دي. اولی حصہ کې د الله په جندل دي مالک یوم الدین پورې، او دویمه کې د خپل ځان په جندل دي ایاک نستعین پورې، او دریمه حصہ کې خپل مقصد په جندل دي. الحمدللہ تمام د کمال صفاتنا خاص د الله دي رب العالمین چې رب د مخلوقات ته، الرحمن الرحیم چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی، مالک یوم الدین مالک دروازې د قیامت ته. دې ځای پورې د الله معرفت حاصل شي په څلور صفاتونو سره چې الله معنا خالق، رب العالمین معنا تربیت کوونکې، اور رحمان برکت اچونکې په دنیا کې، اور رحیم برکت ورکونکې په آخرت کې، او مالک یوم الدین نوس د بنده خپل ځان. ایاک نعبد خاص تا عبادت کومونگا، و ایاک نستعین خاص تا مدد غواړو مونگا. یو مقام د عقیده شو چې ایاک نعبد، او بل مقام د عمل شو چې ایاک نستعین. عقیده مخکی په عمل باندې نو ځکه ایاک نعبد مخکی کو. اوس د مسلمان تلار خی چې ستالار صدا هغه پیجنا اهدنا الصراط المستقیم. یا الله خی مونږ لا رسید د توحید، صراط الذین انعمت علیهم لار داغی کسانو چې تا په انعام کړی دی، غیر المغضوب علیهم چې نه پاغي باندې غصه کړی شوی ده، ولا الضالین او ناغي گمراهان دي.